نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به څومره مینه وه خپلو بیبیانو سره. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای، امام بخاری مسلم سیاست او حدیث. عائشہ مبارکه فرمای ز په کور کې وما لو خیره سره د اوبو تر نسکما نبی علیہ السلام مبارک به د مینې او د محبت په نامې ورته اخیشتي. یو به ورته فرمایل حمیرا یا حمیرا، زمونږ د مور مبارکه چې وا عائشہ مبارکه رنگ نه رنگ یې ښایسته او سور سپین رنگ چې څه ته ویل کېږي دا حمیرا په عربی کې سور رنگ والا ته زمونږ ستاسو مور مبارکه نبی علیہ السلام به ورته فرمایل یا حمیرا. نو دی وجه نه علما فرمایي چې ښځې دپاره یو محبت نوم کې ښودل پکار دی، دام سنت دی. ششکه یا بلا ورته ویل نه پکار ښه چې دا ششکه ده یا بلا ده یا پلانکی ده. زه حیران دي خلکو ته یم قسم په خدای چې زما ستا دین د ښځو نه په غیر مکمل نه دی. دا تاسو څه کوئ؟ تاسو کوم طرف ته روان دي؟ ښځه خو زما او ستا د ایمان حصه ده، ښځه خو زما او ستا د دین حصه ده، ښځه خو زما او ستا د ایمان جز دی. زما او ستا ایمان مکمل کږي نه بغیر د ښځې نه. او دا حدیث دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. حضور مبارک فرمایي نکاح دې وکړه ښځې سره نیم دین دې په حفاظت کې شو، بس د نیم دین غم کوه هغې ته ګوره چې اخوا دې خوا درنه خراب نشي او تور ته غلط نومونه اخلي ته په بدو ردو باندې یادې نه. حضور مبارک عائشہ مبارکه څه فرمایي مالوخې نه وبس کلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را ننوته. دویم نوم به څه ورته اخیسته شارټ فارم کې عائش یا عائش دا به مراته وي یا حمیرا دا به مراته وي محبت نه. نو ښځې دپاره یو نوم محبت نه کېښودل سنت دي او ښځې دپاره یو نوم سړي دپاره محبت نه کېښودل هغه هم سنت دي. پکار دی چې مونږه محبت ژوند تیر کړو، مړه ښایسته زندګي تیر کړې. چې دا ښځه وایي چې دا چا په نکاح کې یم دا لږ مسلمان سړی دی، لږ مؤمن سړی دی، لږ اسلام نه خبر سړی دی، لږ علماو سره ناست سړی دی. حضور علیه السلام صحابو ته فرمایي که نه ما او تا خو پګړي والی ګریم پرېښودي مسواک را سره په جیب کې په لس ګزه کې خلک یې ګوري چې مسواک دی په لاس کې غټې غټې تسبیح. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته څه فرمایي تاسو ته پته ده کریم څوک دی؟ کریم نیک څوک دی؟ تسبو والا نه، دا نه چې ان دی ام دی. خو حضور علیہ السلام په حدیث کې تسبو والا، ګیری والا، پګړي والا، جانماز والا، جمع والا، حجو والا، عمرو والا نه یاد کړی. نبی علیہ السلام دا یوم نه یاد کړی چې دا نیک دی. صحابه ورته فرمایي کریم څوک دی؟ رسول الله ورته فرمایي کریم هغه دی چې ښځه ورته کریم وي. کریم هغه دی چې ښځه در خوشحاله یو ښځه وایي چې ښه انسان دی. رسول الله فرمایي زما په نظم کریم دی، معاشرې په نظم باندې هغه انسان نیک او کریم دی. ته ښځې ته څنګه بدی؟ لئیم څوک دی؟ لئیم بدتمیزه بېوقوفه رذیل. نبی علیہ السلام فرمایي څوک دی رذیل؟ دا ګناهونو والم رذیلان دي، دروغو والم ټول دي، دا نه شي هغه نه دي. خو نبی علیہ السلام دروغو والا، زنا والا، غلا والا، شراب والا، قتل والا دا یې نه یاد کړی. رذیل څوک دی؟ پیغمبر علیہ السلام فرمایي کوم یو انسان چې د ښځې په نسبت باندې رذیل دی، کوم یو انسان چې ښځې ته بد دی، دا زما تم بد دی، دا رب تم بد دی، دا معاشرې تم بد دی. نو زما ستا کریم د چا د وجې نه ګرځو؟ د الله او رسول الله په نسبت باندې چې ښځې سره زما ستا حسن سلوکي، ما ورته ورسره ښه اخلاق، هغه هم انسانه ده. هم پلار په یادونه باندې خفه کېږي، تا ته به پلار یاد کړه، تا ته به مور مبارکه یاده کړه، تا ته به یو دوه خبرې وکړه، هم انسان دی ولې هغه پلار نه دی، هغه والده نه ده، هغه نه ستړي کېږي، هغې له خوب نه ورځي، هغې ته به تکلیف نه وي، بس هغه روبوټ سیسټم دی، مشین دی، سهار شروع شي. او دا یاد لره نبی علیہ السلام عائشہ مبارکه څه فرمایي کوټه یې په خپله باندې جارو کړې، حضور مبارک کور په خپله باندې جارو کړی، حضور مبارک کپړې په خپله باندې ګنډلي، حضور علیہ السلام کټ مبارک په خپله باندې سم کړی، حتی تر دې پورې چې حضور مبارک چپړې مبارک شلیدلې دي. عائشہ مبارکه فرمایي خپله ورته ناسته په خپله باندې جوړې کړي. ولې یو لزبیبیان یې نه وي؟ مونږ او ستاسو په معاشره کې دغسې انسان ته څه وي دا دوس ته وي چې دومره دوه ښځې دي، درې ښځې دي، په دې کې هم دی په خپله باندې کار کنه. ما او تا دین نه چېرته خبرې دا ټکی به نعوذ بالله من ذلک ته بیا صحابو ته استعمال کړي. حضور مبارک خو هر څه په خپله باندې کړي. حتی تر دې پورې عایشه مبارکه فرمایي چې کله کله به چیلی نبي علیه الصلاۃ والسلام وایي چې مال یې راوله چې زه یې ولویشم، تاسو کښېنئ. حضور علیه السلام به په خپله باندې لویشله. ما ورته دا کار کړی ماشوم امتیاز یې وکړه زما او ستا بچی، زما هم بچی دی، ستا هم بچی، دواړو بچی دی، دا اوچت که دا لرې که
څنګه سلوکي زما اوس دا یاد لرئ دغو ښځو ته یامه د خاوندانو کپړو حق په شریعت کې په تاسو باندې نشته که اسې ولینځئ ولینځئ یا پرېږدئ چې لږ برابر کړه روټۍ ځان له په خپله باندې ګرموئ هر څه او ماشوم به یو ورځ ته صفا کړي یو ورځ به ستا کور والا صفا کړي ستا هم بچی دی یو ورځ به ته زنګې را زنګې یو ورځ به ستا کور والا زنګې په خپله باندې ودئ او ورته چې پاسه ماشوم پاک کړه او صفا کړه او اخوا کړه او دېخوا کړه او بدبو ترځي او فلان ځي قسم په خدای که دا یو حق د خاوند په ښځه باندې شته یو یې هم نشته تاسو څه شی تر جوړ کړی نوکران هم تر جوړې کړي دي وینځ هم تر جوړې کړي د پلار او د مور یو لاډلي د زړه ټوکړه هغه تاله درکاو دا یاد لرئ بچو ته به وایي چې بچی وله ورمې کړي خو ستا ګوره پلار کورم شته او ګوره ستا ګوره د مور کورم شته او ستا ګوره د ورور کورم شته چې دومره تکلیف یې ورته مونږ ته به وایو مونږ یو دا تسلي به وله ورکړي داسې نه چې بس لاړه خدای خاطر وکړئ دا کوم طرف ته تاسو روان دي بس صرف دوه نکاحګانې نبي علیه السلام سنت دی دا نورې خبرې نه دي نو عایشه مبارکه حدیث رانه منځ کې پاتې شو اوبه مسکلي نبي علیه السلام سره ته ووي لږي اوبه زما لم په دغه لوښي کې پرېږده لکه ما لم پرېږده عایشه مبارکه فرمایي چې ما وله لږې پرېښودې راموړې صحیح حدیث چې حضور علیه السلام راته وفرمیل عایشه مبارکې ستا په دغه لوښي کې خوله په کوم ځای باندې ایښې وه هغه ځای راته وښایه چې ما ورته چې قربان ما خوله په دې ځای باندې چې حضور مبارک په همغه ځای باندې خوله کېښوده اوبه یې وڅښل دا امت ته څه چې ښځو سره لږ محبت کړي عایشه مبارکه فرمایي یو ځل ما اډوکی خوړل اډوکی د غوښې او په خوله باندې ما هغه وشکاوه لږه غوښه تر ما وشکوله نبي علیه السلام راته وفرمیل د اډوکی مال هم راکړه چې کله چې ما وله اډوکی ورکړه نبی علیه السلام همغه ځای نه غوښه وخوړه چې کوم ځای نه ما خوړلې وه مبارکه چې زه دا ورته کړمه چې ما ورته وي چې یا رسول الله انا حایض ګوره په حالت د حیض کې م و مهواري چې ما ورته چې قربان زه خو په حالت د حیض کې م یم زه په حالت د مهوارۍ کې م پیغمبر علیه السلام راته ووي چې حیض ستا په خوله کې نه دی خوله د ستا پاکه ده لاس د ستا پاک دی هر څه ستا پاک دی هېڅ خبره وما هغه ځای نه به پیغمبر علیه السلام څه خوراک به یې تا چېرته داسې کړي که ما ورته خو داسې وکړو د پلارانو ته هم لګیا ما او دغه میندې او پلاران خواښې او سخر شي دا ننګور او دا زوی لږ پرېږده چې لږ مینه محبت شی که چې وې که سره خیر لانجې او دا مور سره کړی مور څوک نه پرېږدي پلار څوک نه پرېږدي خیر دی هغوی خیال به هم ساتي خو دوی هم لږ پرېږدی بس پرېږدی چې خپل زندګي تېره کړه خپل وخت تېر کړه تاسو ولې ځان نه پوهېږئ تاسو ولې دین نه ځان نه خبروئ زنانه دومره کم سیز دی چې تاسو به دومره په سپک نظر باندې ورته ګورئ ګوره که په دروند نظر باندې ورته ونه کاته هره جمعه به چې دی د زنانو موضوع بیا چې دا شکایت دا کوم د دوی راغلی مال راغلی بار بار چې دا ووایه چې سړي ظالمان دي موږ سره ظلم کا وهل ټکول کا نفقه نه راکوي خرچه نه راکوي دا شی نه راکوي ټیم نه راکوي وخت نه راکوي د هغوی شکایت دی څو پورې چې د هغوی شکایت نه ختم هره جمعه به دلته منبر نه د زنانو حقوق انشاءالله تعالی ورته بیانوي